بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته زړه د کومې سلام. السلام علیکم ملګرو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده ایمو قبایلي علاقه بالخصوص کورم ایجنسي ډېرې داسې ونې ډېرې داسې ځنګلونه داسې غرونه لري چې هلته په لاکو تعداد کې ځنګلي ونه موجوده ده و هغه ته مو د ځنګل نام اخلو. خو دغه ځنګل یا دغه غرونه مو د باغونو باندې بدلولی شو. خو هله د کې مو کار وکړو. مو لګیا یو د هغه ونه ده چې ته خوان دی مو په پښتو کې او دې کې د زیتون بډینګ یا ګرافټینګ کېدلی شي. مو یو کوشش دی چې مو خپل علاقې ته روزګار وړو، خپل علاقې ته سرمایه کاري وړو، خلکو ته کاروبار لاس کې ورکړو. او دا مو سره یوه ښه اپارچونټي دی چې په خپل علاقې کې هر یوه هغه ونه چې هغه مو میوهداره جوړولی شو هغه میوهداره جوړه کړو. مو انیشل سټیپ دی چې مو په خپل علاقې کې وځي باندې مو کار شروع کړی دی. موږ سره د خیبر ایجنسي نه فضل ربي ورور هم راغلی دی، موږ سره نور هم ملګري دي. موږ لګیا یو انشاءالله 3000 ونو کې به فلحال موږ ګرافټینګ کوو او ریزلټ به ګورو. بیا به انشاءالله د کورم ایجنسي چې څومره نورې حصې دي هلته به هم دا په خانونو کې د زیتون ګرافټینګ کار کوو. ملګرو موږ دغه ګرافټینګ سره یا په دغه کې د کلمې لګونې سره هغه غرونه چې هغو ته موږ غرونو نام اخلو یا ځنګلونو نام اخلو. روان نزدګیر وخت کې به انشاءالله دې ته موږ بیا د باغونو نام اخلو. سره دا د زیتونو باغ دی. دلته موږ سره په علاقې کې داسې ونې دي چې هغه موږ کولی شو چې هغه مو میوهدارې جوړولی شو. چې په هغه کې د خوان دی، په هغه کې تور امبلوک دی چې هغه کې مو کوم جپني فروټ ورته یې سور امبلوک هغه کلمه کېدلی شي. دلته غرني توتان دي چې هغه کې مو ښه کوالټي والا ښه معیار والا د شهتوت یا د نور هغه د ښه توتونو والا کلمه کې کېږدولی شو. دلته موږ سره خروټ دي چې هغه ځنګلي دی، هغه کې صرف خلک د هغه جرړې ماته هغه په استعمال کې ولي. خو که چیرې مو په هغه کې په صحیح طریقې سره د ښه معیار والا ګرافټینګ یا بډینګ وکړو نه هغه یو خو به د ونې تحفظ شي او دویمه دا یوه خلکو ته به د هغه فایده هم زیاته رسېږي. دې نه علاوه مو په علاقې کې وړانګ دی، مو ته وړانګ په هغه کې مو د انار والا ګرافټینګ کولی شو. داسې مختلف ونې دي که چیرې دې باندې مو کار شروع کړو نو موږ علاقې ته یو ښه ښکلی روزګار وړلی شو. کوم خلک هم چې مو اواز واوري چې هغه د ډپارټمنټ سره تعلق لري یا د دغې علاقې سره تعلق لري، کوم خلک چې دي کې هم مو سره سپورټ کولی شي په هر لحاظ سره. یو په یوې علاقې کې چې چېرته دا رقم ونه زیات هغه هم موږ سره بتا کول شي. موږ غواړو چې مستقبل کې دې ته یو پلانینګ جوړ کړو. اوس چونکې دا کار مو ولنټیرلی روان کړی دی، غواړو چې خلک دې سره موټیویټ کړو، دلته خلک اویر کړو. دلته کوم اګریکلچر ډپارټمنټ دی یا فارسټ ډپارټمنټ دی یا دلته نور کوم ارګنایزیشن دی CRN دی یا دلته موږ کوم انتظامیه دی یا دلته نور کوم داسې محکمې چې هغه دې حوالې سره کار کوي. مو هغو ټولو ته یې تر څو په یو ځای شو دغې علاقې ته روزګار وړو. کومه علاقه روزګار ولري هغه علاقه به امن ولري، کومه علاقه روزګار ولري هغه علاقه خوشحالي لري، او کومه علاقه چې روزګار ولري هغه علاقه ترقي هم لري. نو غواړو چې خپل علاقې ته روزګار راوړو، ترقي راوړو، خوشحالي راوړو. ډېره مننه. چکو یم بالکل وته خپل ځان چکو ساتلی دی. دا چې کله پلاستیک راوړه، دا اوس پلاستیک ته راوړه، دا چکو چېرته دی؟ کیمیکل دی ته هسې کیمیکل